دومره صح حالات سره زموږ استاد مخامخ کېدل دي، دومره د دهشت زیات سره زموږ استاد مخامخ کېدل دي. جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دي چې ګروزونه چې کله یو ګروز د غر لره اخلاص کړي شي هغه غر به زره زره شي زما ته بدن به ورته شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان په دې سوال او جواب کې ناکام شي د رب العالمین په باره کې الذي بعث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د دین په باره کې وې دا قبر ور باندې په دې شو کیفیت راشي چې د یو پختې په دې بل کې نه باسي او بل پختې ورته په دې بل کې نه باسي سر ورته دې کول راولي او کې ورته سر راولي. تاسو سوچ کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نه نوې ماران په دې انسان باندې الله عز وجل په دې قبر کې مسلط کړي. اقرا هغه مارته ویل کېږي چې د زهر د وجه نه دغه په سر باندې بالکل د سر وختم نه یو مار کچرته دنیا لراغه او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو پوکې پکت وکي یو سای وېستلا په دې څلور کنجه دنیا کې بچرته شین بوټي پتم پیدا نشي. دومره صح حالات سره زموږ استاد مخامخ کېدل دي، دومره د دهشت زیات سره زموږ استاد مخامخ کېدل دي. لیکن چې کله انسان په دې قبر کې کامیاب دومره وسعت چې څومره دغه سترګې کار کوي او دغه ملایکو ورته دا خبره وکي چې اوس ته ودشه په شان د هغه اول واده والا اول شپې د واده والا چې خپل اهل هغه راوچتي او بل څوک نه خپل خاوند راوچتي بل څوک نه رب العالمین په باغی دنیا کې به تا دې خوب نه راوچت کې او جنت په طرف باندې روان کې. لیکن چې دشمنی به هغه حال به محدثین د دې خبرې په باره کې دا خبره ذکر کوي چې نه نوې ماران په دې انسان باندې ولې مسلط کېږي او وجه څه ده. ډېر حکمتونه دي. یو حکمت دا چې دې ظالم د رب العالمین د دې نه نوې نومونو نه انکار کړو هغه منل نه یو خو اسی په خوله باندې دي چې موږ ټول منو زړګي ورته تسلیمول نه دقه منل مهم دي. نو جزاء من جنس العمل نن به د نه نوې ماران په ده باندې مسلط کېږي او ګروزونه. جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دي چې ګروزونه چې کله یو ګروز د غر لره اخلاص کړي شي هغه غر به زره زره شي زما ته بدن به ورته شي او په دې شو کیفیت باندې ملک بدر باندې مسلط چې ام دا غسترګي کار نه کوي ام غوګونه کار نه کوي. هغه انسان چې دا غسترګي کار نه کوي چې په کوم ځای گزار درکې او هغه انسان چې غوګونه کار نه کوي چې څومره پریت کوي هغه سره ته اورینه وال او بیرته به جوړېدل وال او بیرته به جوړېدل. تاسو سوچ وکئ د آدم علیه السلام نه نیولې تر اوسه پورې څومره خلک په دې قبرونو کې څومره زرونه کلونه به تیر شوي دي او په دغه عذاب باندې دا مسلط دي الى یوم القیامه. قیامت به څه وخت راځي څه معلومات دي. دا خلک به دې قبرونو کې پراته دي او دغه ماران ور باندې رب العالمین مسلط کړي دي چې یو مار چېرته راشي په دنیا کې پکې غوندې وکړي دې وخت کې دا شین ټول بوټي د منځه ځي او هغه چې د هغوی دا سحر د دې ویښتونه خالي ده د زهرو د وجې نه او هغه چې داسې ګروزونه ورسره دي چې کله غر پې ووهلی شي هغه زره زره کېږي او هغه ملک چې د هغه سترګې هم کار نه کوي او د هغه غوږونه هم کار نه کوي او شکل یې په دې شکل دی. صاحب د مرعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روایت جمع کړي دي چې د هغې غاښونه داسې لکه د شډل غوی ښکري او سترګې په دې کیفیت باندې دي لکه د قلعې دیګونه او ببري چې داسې خطرناک مخلوق ستا سره په دې ځای کې مخامخ شي څه صورت حال بسته یې وي. هغې لپاره چېرته سوچ کړې د دنیا د پوهنتون دپاره د مدرسې د امتحان دپاره د یو بل د امتحان دپاره څومره تیاری موږ کړی دی. 40 غنټې کې اول زه بیا دلته کې دا ناس ملګري چې موږ د قبر د عذاب نه د بچ کېدو دپاره داسې وقت یو پرچه یو سوالونه مو ځان له جوړ کړي چې په دې وخت کې موږ ورباندې دا سوچ وکړو دا سوچ ورباندې وکړو دا هغې دنیا کې ورباندې موږ بچ شو. عثمان خو ځکه ژړل د هغه زړه کیفیت برابر و. بله مسله انسان چې کله په دې قبر کې کېښودلی شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا وروسته پاس کم خلک چې دا دفن کوي د هغوی د خپې کشار اوري آخری کس چې کوم وخت قدم اوچتوي چې د قبر ملایک ورته راورسېږي او د سوال او جواب خبره شروع شي. دومره زره ملایک پسې رالیږي دقه دهشت هم بس دی چې غوږونه د شډل غوی د ښکرو غوندې سترګې د قلعې د دیګونو غوندې او ټول په دې ویښتو کې پټ او هغه تک تور رنګ والا ستا مخې له راشي او تر اوچت شي ودې درې او خبره سره شروع کړي څومره دهشت څومره وحشت څومره پریشانی څومره ګډوډ په دې انسان باندې راشي. د رب العالمین په باره کې پوښتنه کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پوښتنه کېږي او دقه شان د دین په باره کې پوښتنه کېږي چې اسلام آخر څه له ویل کېدو. اسلام څه شی و؟ اسلام دا و چې اوس مسلمان وایم دروغ
اسلام دا و چې هم زه مسلمان کوم دوکا، اسلام دا و چې وایم زه مسلمان او وزم د مسلمانه، اسلام دا و چې وایم زه مسلمان او کوم د منافقات. دا خو به زه هم ولیکمه په دې خپل جیب کې به یو تذکیره، یو ځان له یو شناختي کارت دقه شان یو سند برابر کړم چې ډاکټر یم انجینر یم، خو چې کله هغه عمل له مخامخ شوم نه د ډاکټرۍ په دې مسلو باندې پوهېږم نه د انجینرۍ په دې مسلو باندې پوهېږم. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن انسان بخل کوي، مؤمن انسان میدان د جنگ پرېږدي، ولې مؤمن انسان هغه دروغ نه وایي. ته ووایه چې د ورځې څومره دروغ ته وایي؟ دا نه دې اسلام پوښتنه کېږي په نامه باندې خو هر سړی مسلمان دی. دا کلمه قسم په الله ابو جهل له ډېره ښه یادوه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او محمد د الله رسول علیه الصلاة والسلام. ولې پېښه دا وه ابو جهل ویلې چې دې لاندې ژوند تېرول ماله ګران دی، زه هم په خوله وایم ته هم په خوله وایې بل هم په خوله باندې وایي، دې له اعتبار نشته. الاسلام عمل، اسلام عمل دی. جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام دکاندار خواله ورځي غنمو کې لاس دننه کوي، حدیث د مسلم کې راځي دننه پکې لمدې دانې دي د پاسه ور باندې وچې دي، ودا ولې ودا باران شوی څوک چې زموږ سره دوکه کوي هغه زموږ د امت نه بالکل نه دی. ته دکاندار کاکا له ورشي چې هغه څومره وایي. قرآن کریم کې د دې دکاندار او د دې عالم په باره کې مستقل صورت نازل کې سورې مطففین. ویل تبعید هغه دکاندار چې په ډنډه کې کمې زیاتې کوي، تبعید هغه عالم چې په خپل علم کې کمې زیاتې کوي. الله وی د جهنم کندرې تاله درکړې شي، تا ولې په ترازو کې کمې زیاتې وکړي، تا ولې د اسخامې ودې سړي له کېښوده، تا ولې د هډوکي ورته په دې غوښې کې اضافه ور کېښودو، ولې د آواز ورته کېښوده. پېښه دا چې زه مسلمان، زه حاجي، دې اسلام په باره کې موږ نه پوښتنه کوي ملایک